اتلس کاله زوی سره ډېرې سختې تېرې کړې زه خو زوی سره ډېره وتوغړېدمه نو اوس خو به مې راله بیا نه مړو کولو اوس خو به مې راله بیا نه مړو کولو خدایه اتلس کاله مې راله په کټ کې واچول نو بیا مې راله ډېر وتوغړولو وای خدایه وای خدایه ما ورسره سمه کړې خدایه ما ورسره سمه کړې زما بچو زما ګلونو بچو زما تاسو ټول بچي یې اني زه به ججانو وکیلانو له ډېره وجاړم خو نه زه به ججانو وکیلانو له ډېره وجاړم چې زما وروڼه وګټئ خو نه زما دا تره د عمر بندیوان کوي ونه ډېر ظالم دی که نه ونه ډېر ظالم دی کوتره که که نه خو زما خپل وروڼو ظالمتوب یې ډېر وکړو که نه یا الله نو ډېر ظلم یې کړی دی که نه یا الله انصاف راکوي که نه یا الله انصاف راکوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجودم نوخار پیر سباق کې چرته چې درې ورځې مخکې یو سانحه را مخې ته شوې وه بلال او وقاص دواړه ورونه بلال معذور او وقاص دواړه ورونه د خپل تره د لاسه شهیدان شو آیا وجوهات سو اورو داسې چې په بجلی باندې جنګ نن د دې دواړو شهیدانو درېمه ده او 2 ورځې پس اختر دی راغلی یو د هغې په قبرونو ولاړ یو ورور هم را سره د سره به خبرې اترې کوو چې دا سانحه څنګه مخې ته راله السلام علیکم څنګه ښه څنګه شه دی ښه خیر دی دا دواړه ستاسو ورونه وو دا دواړه زما ورونه دا بلال دی او وقاص دی معذوره بلال و دا معذور صحیح و د دې نه مخکې هم دی ویشتو دا معذور هم د ده په وجه و د ارشاد الله په وجه او بیا دوباره 13 کاله پسې بیا ویشتو دې نه 13 کاله مخکې دې میشته نه 13 کاله مخکې دی د شپږو اتو کالو چې دی ویشتو او دا نه مو د دا نه تکلیف کې تېر کړو د سپاینل کارډ باندې لګېدلی و او ختم او د خپو کار نه کولو او دی وی چې موږ به د دې روغ زموږ د دې والد صاحب د ما والد صاحب دی ورو هغه دی ماپ کو دی یې پرېښو ورته چې دا زما وروڼه یو دا مې بچي دي او دا مې بچي دي دی به دی خیال ساتي او بس دی ماپ که ماته وي ما ماپ که هغې نه پس موږ د دا نه وخت دی ته غږ نه دی کړی دی دا تپوس کړی چې دا زما ورواره دی زما والد صاحب وفات شو د نن 13 کاله مخکې وفات شوی دی خو تر نن تاریخه پورې دی موږ بچي نه یو ګڼلي دی دا نه وي چې زما بچی دا ما ویشتې دا د زه علاج وکړم یا تپوس یې وکړم او د هغې باوجود د دی د یرې او د دغه د وجې دی دوباره دی ویشتو او چې دی وویشتو نو دا زما د وقاص ورور چې دی ورپسې تلو چېرې تاسو زما دا ورور وویشتو نو هغه دی خبرو ته هم پرې نه خو او هغه هم د شانه وویشتو هغه هم مړ کړو دی چې کله ولګېدو نو دا بل دی ورپسې چا ورته وویل چې ستا ورور یې ویشتی دی دی ورپسې لاړو نو چې دی ورپسې لاړو نو دله خو دا پته نه وه چې دی دلته ناست دي دا خو په سوچ سمجه تنظیم ځکه چې د دی یو زوی زیب الله چې په دې FIR کې ټچ دی هغه هم د دوبۍ نه په دغه شپې راغلی دی او دا کار یې وکړو په شپې په بله په سبا له 24 غنټې کې دننه واپس هم لاړو دا ستاسو تره دا زما سکتر و د تره خو ډېره خوږه رشته یي یاره جي دا وخیان دي دا ترونه نه دي دی زموږ ټول د پلار جایداد هم دی وخوړو زما د نیکه جایداد هم دی وخوړو موږ تر نن تاریخه پورې د خپل پلار جایداد نه دی لیدلی چې زموږ جایداد کم دی دا هم دی وخوړو ځکه چې دی وایي چې دی مړه شي چې دا جایداد هم ته ونیسو خو دې ټایم کې دی په جایداد جنګ نه دی کړی دې ټایم کې دی په بجلي جنګ کړی دی مور او پلار هم ژوندي دي زما پلار وفات شوی مور مې جمدی ده د مور د سهل دی مور مې بېهوشه ده بېهوشه ده جاړي جاړي ډېر ظلم شوی ډېر ظلم راسره شوی
موږ سره ظلم وشو موږ حکومت نه غواړو چې موږ له انصاف راکړي موږ له انصاف پکار دی ځکه چې مخکې دوی ویشتو بیا هم پې ډزې وکړي بیا هم پې وکړي اوس یې بیا وکړي بیا ماته ټول وروڼه مړه کړه دا چې کله مخکې دا واقع شوې وه دې کې روغه شوې وه دې کې روغه شوې وه جي د روغې نه پس هم روغې نه پس په قرآن یې راسره لاس ایښی و چې موږ به دی له نه ورځو په مخه به هم نه ځو موږ قرآن روغه شوی قرآن د پاسه یې لاس ایښي د جرګې مشران په دې ټول کلي له پته ده ټول کلي خبر دی په دې چې ظلم یې مخکې هم کړی اوس یې وکړو نه به یې ویشتو راته دا ورور دا خو مړ و هسې مړ و 18 کاله مخکې مړ و دا خو مړ و دله خو د باره د مړ کېدو ضرورت نه و کتونکو دا دورونه دي د دواړو خبر قبرونه دي دوی وایي چې دا زمونږ تر و په قرآن روغه شوی موږ پښتانه اکثر روغې وکړو د قرآن پاک د پاسه د الله تعالی د هغه عظیم کتاب د پاسه موږ روغې مو کو د هغې نه پس هم موږ په زړونو کې خیرې ساتو د هغې نه پس هم موږ ټوپک تمانچه رالو خپله دشمني پالو د دوی د مورکۍ سره به هم خبرې اترې کوو راځئ او یو پیره یو ویشتو نه بیا په دویم ځله رانه بیا ویشتو زما بچو او زما بچو او ما 18 کاله زوی سره ډېرې سختې تېرې کړې زه خو زوی سره ډېره وتوغړېدم نو اوس خو به م رانه بیا نه مړو کولو اوس خو به م رانه بیا نه مړو کولو خدایه 18 کاله م رانه په کټ کې واچول نو بیا م رانه ډېر وتوغړولو وای خدایه وای خدایه ما ورسره سمه کړې خدایه ما ورسره سمه کړې زما بچو زما ګلونو بچو زما تاسو ټول بچي وای زما ګلونو بچو زما شهیدانو بچو زما شهیدانو بچو دا تپوس ته نه کوي دی دا تپوس کوي دی دا خبرې وکړه ورسره کې دا خو د الله یو امتحان دی په موږ باندې دا تپوس کوي دی ته جواب ورکړه شابه دا یو لوی ورځې مې رالو وایي دا دغه بجلي بنده کړې ده ټول را سره هغه وکړه بل دې ورځې مې چې دی وله موبایل غوږ له ونیو نو هغه وله کنزل وکړه زما زوی له نو زما زوی ولی چې دا بجلي خو د حکومت ته دا خو ستاسو نه ده دا خو د ټولو ده موږ ټول بیلونه داخلو هغه ولی دلته راشه وایي چې زه سره اوس مقابله کوم نو زما هغه بیمار بچی لاړو وایي زه دې تپوس صرف ترنه کوم چې زه دې ویشتی مړومې زما بدل در باندې ستاسو بدل په ما نشته څنګه ورغلو نو بس پکې سره هغې خبرې نه پرېنښو نو هغه یې راوویسته نو اول یې لتې ورکړې او مړې کړو نو بیا ور بل رالو بل ضرور نه خبر شو نو چا پې ور پرېوتو نو هغه یې وویشتو خدایه زما بچو سره ډېر ظلم وشو خبرې نه پرېنښو زما بچو سره ډېر ظلم شوی خدایه ته یې تپوس کوې زما د بچو تپوس خدایه ته وکړې زه تاسو نه غواړم خدایه زما د نورو بچو خپل لاس خطا مه کړې خدایه زما د بچو نور لاس په خطا مه کړې خدایه زه خو یې ډېره سوره کړم 18 کاله دې زوی سره ملنګي وکړه الله نه خیر غواړه الله به خیر وکړي دا خو د الله یو امتحان دی موږ ټول به مرو وای بچو داسې مرګ نه الله وساته وای بچو داسې مرګ نه الله وساته وای بچو د بل د لاسه الله وساته ډېرې راله په وینو کې پراتو ما ویډیو کته په موبایل باندې ما خو ډېر نه ژړله خو چې هغه مې وکته دواړه دا غوړېدلي په وینو کې پراتو او هېڅوک یې نه و د جیبونو نه یې هر څه ایسته هر څه یې اخیسته یا خدایه پاکه ای ټول په یو ډډه شو ای ترونه تربوران ټول په یو ډډه چا وله لارې ورکولې چا وله ګاډي راوسته بابو دا ټایم دی ټول خلک ګوري څه غوښتنه کوي حکومت نه زما نور څه ووایم زه وایم چې دی بس وردن نه شي زما بچي دې پې خدای نور نه بدناموي بس وردن نه شي چې د عمر پراتي زما د بچي نه اجرن نه پرېښو دی نه م پاتې شه او زما خو یې پلار مړو خو ما وی چې پلار ما خاوند دی مړ زما زوی شته ما نه دا ټول بیلو دا یو زوی را سره و ما له هر څه ټوله مینه راکړې وه خدایه توبه خدایه توبه خدایه توبه د ورور د واده کړی د یو لورې ده بیا بیمار هم ده او یا الله او یا الله
زما او دا لور ده لور ده دا یو نیم او دا یې لور ده لور ده دا یو لوري ده بس دکه یوه لور ده اوس مې ولا زویه کړی ډېر ماشوم بچی و خو زه یوازې وم ما نه دی ټول دارونه بچي رانه بیلو او دا جګړه د شپې شوې وه که د ورځې دا سارې د 8 بجې ټوله شپه دی بجلي بنده کړې وه نو زویه دا بجلي خو یوازې د دی نه وه دا خو د حکومت بجلي وه د ټولو وه زنګ ټولو اکو چې بجلي بنده که زما لیورځې بل ولګېدو دشمن زما هغه دی هغه ولګېدو زما زوی ټلیفون وکړو چې ټلیفون باندې والا وکړو چې پلان کې بجلي بنده کړې ده نو چې د ټلیفون څنګه اوچت کړو نو هغه والا کنسل وکړو چې هغه والا کنسل وکړو نو زما زوی والی چې زه حیدر علمه زه درنه تپوس کوم دا بجلي ستا نه ده دې کې هغه بیمار بچی مې لا ودو لا راپاسېد وایي مورې څه چل دی وایم زویه دغه شانه پلان کې کنسل وکړه ورور دی ورپسې لاړو هغه موټر راواغېسته اوس ولا د بارمل نه ورور موټر رالېږلی اوس په ګرځېدو موږ به روله به م تلو هر ځای له به تلو چې هغه څنګه موټر واغېشو دی نه خبرې له پرېښو ناته یې له بس همدې تره دا له وویشتو نو چې په 6 ورځې یې وویشتو نو بیا چې بڼو نه شو نو په 3 ورځې بیا په مخ وویشتو خدایه نو زه به څه کومه خبره چې اړمه چې زوی مې بل خبر شو چې بلال یې وویشتو نو بلال را کاس را دم کړو په بلال ور پرېوتو نو هغه یې په شا باندې غار غار کړو یا خدایه نو دونه ظلم خو استانو سره نه وشوې خدایه دونه ظلم خو چا سره څوک نه کوي زما بچو پلار نو ډېر ظلم سره وکړو او په ټلیفون زه نه پوهېدم چې ما نور بچي خبر کړی وی د ټلیفون چل ماله نه راځي خدایه خدایه زه د تا نه غواړم خدایه زه ستا په توروال غواړم خدایه نور بچي مې پې بدنام نه کړي خدایه بچو له مې صبر ورکړي خدایه بچو له مې صبر ورکړي خدایه مور یې خلک او هوای زویه هوای زویه هوای زویه که تاسو لیدلی وی نو تاسو به هم د کربلا میدانو که نه و د مارونه نه کېږي که نه و نو ډېر زیات ظلم که نه یا الله نو ډېر ظلم که نه یا الله نو ډېر ظلم که نه د مارونو نه حساب ورکوي که نه و زما د لوڼو وینې وګټئ که نه و نو دې ظالم نه سزا ورکوي که نه و د مارونو نه سزا ورکوي که نه و نو زما خو پلار نه و که نه و نو زما خو ډېر ماشومان وروڼه و که نه و نو ډېر ظلم یې ورسره وکړو که نه نو د نن نه 13 کاله اړوند یې وویشتو او دوباره یې وویشتو یا الله نو دوباره یې وویشتو یا الله نو دوباره په 6 ډزه وویشتو نو وایي بیا ورپسې بیا هم 3 ډزې په مخ مخو کې وایي نو وایي بیا د سیکنډ نه ګزار کو په هغه وینو کې یا الله نو ډېر ظلم وکړه نه یا الله نو د دې ظلم انصاف وکړئ د ما وروڼو که نه یا الله زما خپل وروڼو زما انصاف وکړئ که نه و نو تاسو له لږو انصاف پکار دی که نه ما خو بېګا خپل مشر ورور ته ویلي دي چې په ډزې مه ورته په عدالت ورننوځه وایم که ته نشي ورتلی زه ستاسو د پښتنو وروڼو خور یم ګورې زما له ځان ډېر بد ښکاري نو ډېر بد ښکاري ګورې مونږ ګورې پښتانه نه یو شاخیلان خو نه یو چې زه اوس داسې وکړمه وروڼه مې شته نو زه به رستو شمه کنې زه به ججانو وکیلانو له ډېره وجاړم خو نو زه به ججانو وکیلانو له ډېره وجاړم چې زما وروڼه وګټئ خو نو زما دا تر د عمر بندیوان کوي و نو ډېر ظالم دی که نه و نو ډېر ظالم دی کوتره که که نه خو زما خپل وروڼو نو ظالمتوب یې ډېر وکړو که نه یا الله نو ډېر ظلم یې کړی دی که نه یا الله انصاف راکوئ که نه یا الله انصاف حوصله وکړئ لازمي به تاسو ته انصاف یا ملاوي الله انصاف راکوئ پیار پکې شوی دی ګرفتار به کېږي یا الله انصاف تاسو راکوئ لږه حوصله وکړئ یا الله نو ډېر ظلم یې وکړو تاسو مور له حوصله ورکوئ تاسو یا په الله نو خپله زما مور یې ډېره بې اسرې پرېښوه که نه و نو زما په دې کور کې خو د پلار نور هېڅوک نو دغه 2 ماشومان وروڼه مې و که نه و نو زما هغه رونداره ډېره بې اسرې پرېښوه که نه نو یو ماشوم یې لور سره که نه یا الله نو مونږ خو دې نه و که نه یا الله نو مونږ خو 2 خویان دي خو زما دا وروڼه ډېر تس نس که زما دې ترونو که نه یا الله نو ډېر ظلم یې ورسره وکړو که نه نو زه خو تاسو له یم زما روکي یې زما وروڼه یې که نه یا الله نو تاسو زما دې ورور سره ودرېږئ زما دا ورور ډېر کمزوري دی که نه نو یا الله زما دا ورور ډېر کمزوري دی خدایه یا الله نو زما دا ورور خو دې پې نور ځان نه وژني که نه هغوی نه ډېر یارېږو که نه یا الله نو ما خو بېګا دې ورور ته وي که نه ویم نه وایي نو ویم 2 ځله کوتره که نو دا 3 به م راله بیا کوتره کې وایي ډېر ظالم دی که نه و نو زما نیکه دا ظالم زما د وروڼو دپاره راوړی که نه نو دا نن وایي یا الله نو تاله زه څنګه ووایم زما وروره که نه یا الله زما پلار ورسره ډېر ښه کړي و که نه
یا الله د نن نشل کا لړوان دی خدای زما دی تر له زما پلار خپل ماشین ورکړو کنه یا الله وای دا زما کشرور دی چې دی خشي کنه یا الله زما پلار له خدای ډیر سخت خدای ورکړو خدای ما دا کشران ترونه په خپل کنه یا الله نن زما پلار نشته کنه لاس کالو یا دا زمونږ شاته اوسي یو ذاتی کنه ماشینان ول زما پلار ورکړو په خپل جون او زمونږ په هغه ماشینانو کې د اشته شو اول یو له ماشین ته اجاره ورکو به بل یا الله اوس هغه تر زما یو تر روج رنده چې دې زمي والا وی چې تعالی تاول دی له کاروبار ورکو وای نه تاسو واره بچو دا زما رونه دي دا زما الواد دی نو یو ماشین ورکو بل ماشین ورکو نو به ور باندې خرڅ کو وای زه بچو ویواله دا ستا ما دا چې تاسو مضبوط شئ نو وای زه مضبوطی ما خپل بچی ګڼل مور دا خو اختر دی او تاسو طرف قیامت یا الله مونږ کرا قیامت ته کړ یا الله مونږ کرا قیامت ته کړ یا الله مونږ انصاف غواړو کنه یا الله ما خو بیګام د کوي چې یا الله خدای آسماني خدای موږ له بسوک داسې راځي چې موږ حساب ولراکي ټول مشرو ونه زما که شرور خو زمونږ د تپوس پوښتنې مو کنه مشرو ونه موږ له ډېره خویاندو نه مینه راکړې وه کنه ونه زما له خپلو بچو نه ما لا ګران وروره کنه ونه کم به یادومه ونه دا ډېرې سختې وي کنه ونه ډېرې سختې وي تېرې شوې کنه ونه ډېرې سختې وي تېرې شوې وایي ډېرې خویندې خوښې وي کنه وای دواړه خویندې ډېرې خوښې وې په پېښور کې ناستې وې دوی به یې تپوس ته ورتلو ونه دوی دواړو خویندو زما د مشر بدونه مو بېل نه کولو زما د کشر بدن نه مشر جوړ کړو نو د به خویندو تپوس هم کولو وایي د به د هر څه تپوس کولو بابو تا ته ضرور به انصاف ملاویږي حکومت کتونګو دا 2 ورځې پس اختر دی او د بابو 2 جوړه زامن شهیدان شو د وړو پجرنده چې په بجلی جنګ خپل تر خپل مټې په خپله پرې کړې یو معذور و چې کوم به په سیکل کې ګرځېدو له دې نه مخکې هم دغه سانحه راغلې وه چې دغه تره د لاسه ګرځېدلی او معذوره شوی نن په دې کور باندې ماتم دی او ببو پړه سورۍ د بیا هغه خویندې چې کومې دغه رور ته ناستې وې دغه رور به مینه محبت ورکو د هغه نه یو ماشومه هم پاتې شوله اخر موږ پښتانه څه سره مخ شوي په معمولي خبره باندې راپاسو خپله وینه په خپله توی کړو ځکه دغه ترو یو وینه وه یو خاندانو یقینا چې څنګه په دې کور باندې د اختر خوشحالۍ لاړې په غم بدله شوې اب هم خوشحاله نه نن به د ډز نه پس هغه هم افسوس کوي چې ما څه وکړو څه وشو بد شو که چېرې موږ پښتنو مخکې سوچ وکړو نو یقینا چې موږ به پاتې نه راځو خو افسوس په دې خبره چې دغه مورکۍ په زړه سورۍ دغه خویندې د حجرې ته سرتور سر راووتلې چغې وایي پښتنې دي د رور درد نشي برداشت کولی او بیا د 2 ورونو جنازه وتلل د دې کور نه زه به ډېرې خبرې نه کوم ځکه که زه څه ویم نو شاته دغه خویندې او دغه مور درد نشي برداشت کولی چغې وایي زه به دومره ویم چې کوم میډیا والرونه دي راشي او د دوی اواز اوچت کړي دغه نمبر به هم دا رور درته ووایي خپل نمبر ووایه 0313 98 23 445 بیا ووایه 0313 98 23 445 بل به دا ووایم بچی زوی شهیدانو زما زوی خندلو زما هغه معذوره بچی خندلو چې ویلم بوره تیار ګلونه و څوک هم چا هم نه دي خندلي او زما بچو خندله او زما بچو د کم اعلی چارواکي د دې مور او خویندو غږ اوري نو زه به دا یو خبره وکړم د دې کورنۍ سره ضرور ودرېږئ چې دوی ته انصاف میلاو شي د دې سره ما شاهد خان شاهد له اجازت راکړي د الله په امان